بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم شیرین زاده او چې چرته یې خاده او آباد اوسئ، خوشاله اوسئ او خوشحالي او غواړم، امن یو غواړم. او په دې دنیا کې چې دا کم او بار دغه اپته کم دا سلسله روانه ده زمون په مختلفو ملکونو کې زمون خلک ته نور عام شهريان دي داغو صحت غواړم، داغو د وبانه امان غواړم. زمون سره نن بیا شیخ الحدیث مولانا صدیق احمد صاحب چې کوم د رحیم آباد د مدرسې مدیر دی او عالم دین دی، نن زموږ سره بیا هغه پلین دی. نو په خپل پروګرام کې وته هر کله ویم او مطلب دا د وخت را کولو خپل خلکو لا د اصلاح کولو داغو دینی روحاني علاج کولو او داغه ډیر ځت مشکورم چې هغه زموږ سره نن په پروګرام کې موجود دی او موږ دا پروګرام به ان شاء الله چې کوشش بدای چې کم سدسي وزر نو چې هغه زمونږ مطلب دا ډیر غټ وزر نو موږ به دا پروګرام کا خیر جاری ساتو دا یو غنټه بس تاسو او زمونږ د خلکو به خیری. مولانا صاحب اول په لغله راشو په ملک کې کرونا او بعد زمونږ مسافرم په تشویش کې دي، څوک د جازونو مطالبه کوي، څوک د یو شی مطالبه کوي. نو آیا تاسو په دې وخت کې سوای چې یاره زمونږ دا ډېر خلک دا هم وي تاسو په ذهن کې راولم چې ډېر خلک دا موجوده دروغ دي او دا لکه اسی غپ ته او دا یو دغه روانه ده. نو په دغه حواله سره تاسو سوې شریعت موږ ته سوې په دې موقع باندې او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې څه فرمایلی دي او څه کول موږ له پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه او زه ټول ناظرینو ته او ټول مسافرونو ته د خپل طرف نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر څو پورې چې د کرونا وایرس متعلق په ټول دنیا کې یو پریشانی ده او یو تشویش ده هر چاته، یقینا موږ ټول ته هم دغه یو تشویش ده، لکه تقریبا په دنیا کې 200 نه زیات ملکونه چې التردي شي دراسه هغه لاک ډاون دی او خلکو ته انتهایی تکلیف دی. لیکن د هر یو شی متعلق چې کله وبا خور شي نو دغه په سلسله کې مختلف پروپاګاندا کیږي. که هغه زیری پروپاګاندا هغه دی چې هغه خالص په منفي انداز باندې کیږي او ځینې د شي چې هغه واقعي او حقيقي بنیاد دی خبره د لپاره دا هم کیږي. مونږ به دا و چې به لکه د یو مسله نه ده چې دا زمونږ د پښتونخوا سره متعلق ده یا زمونږ د پاکستان سره متعلق ده یا د اسلامي ملکونو سره یو متعلقه مسله ده یا د ایشیا سره متعلق یو مسله ده، بلکې که مونږ وګورو نو دا داسې یو کیفیت او حالت جوړ شوی دی چې په دې کې نه اسلامي ملکونه محفوظ دي او نه پکې غیر مسلم چې کوم ممالک دي هغه هم د دې پریشانۍ سره مخامخ. اوس موږ دا ګورو چې بای لکه موږ په خپل سترګو باندې د یو بنی آدم انسان بکیرې شي نه لیدلې چې هغه د کرونا د شکایت وی او د هغه بېچینی او د هغه بېقراری او د هغه د تکلیف موږ په خپل سترګو باندې مشاهده کړي او موږ کتلی. نو زموږ اړ یقین راځي چې موږ یو شی په خپل سترګو باندې ووینو نو بیا زموږ یقین جوړ شي. لیکن بعض خبرې دي چې ګوره په هغه کې زموږ په خپل باندې د یو شی د ضروری نه په دنیا کې ګوره ډېر دي سيزونه شتي او ډېر دي ملکونه شته چې موږ د نوم په نسبت باندې خو اورو او پیژنو موږ، لیکن هغه موږ لیدلې نه دي. لیکن د خلکو د وینا په وجه باندې زموږ یقین نه چې دا شی شته. لکه ګوره موږ به دغه لیدلې، موږ به ساوث افریقا نه لیدلې، موږ به جوهانسبرګ لوی ښار دی دا به موږ نه لیدلې، لیکن زموږ یقین دی چې دا شی دا علاقه په دنیا کې شته. نو د سې ټیک ته موږ په خپل سترګو باندې د کرونا وایرس نه متاثر یو بیمار په ډیره بېچینۍ کې او په تکلیف کې دا موږ نه لیدلې. لیکن حقیقت خدا دی چې به لکه دا دومره خلک د شرق او غرب د هر دنیا د هر ګوټ نه دا خبره کیږي او دا غي حقیقت د خو ما تاسو مخ کوي چې زمونږ د ذهن د ستې چې موږ تر څو پورې یو خبره په خپل سترګو باندې لیدلې نه نو زموږ په یقین نه راځي. ځکه ليس الخبر كالمعاينه د عربي ژبې یو متل دی چې د وسري خبره اوریدل او یا یو شی ته په خپل سترګو باندې کتل نو دا خبر د لیدو په شانتي نه. نو دا ټیک ته چې زموږ باغ یقین شاید چې نه وي، بلکې مونږ به وایو چې دا چې دا پروپاګاندا ده. نو پروپاګاندا د چا د پاره کیږي
او ولي کیږي او څوک یې کوي. نو دا کوم ملکونه چې کوي هغو ته خو زموږ نه زیات په دې کې پریشاني ده او هغو خو زموږ نه زیات متاثر دي په دې کې. دا ټیک ته چې زموږ د بس کوتاهي زموږ به د سټیټ کوتاهي په دې کې چې به لکه مونږ هغه شانتي لکه د دې مخنیوي ونه کړی شو څنګه چې موږ کول پکارو یا حکومت په دې خپل انتظاماتو کې د هغې په امپلیمنټیشن کې او د هغې په تنفیذ کې کېدای شي دوی نه کامیاب شي ځکه چې زموږ دا خلک خو تاسو ټول ته معلومه ده چې دا خو لکه ناقلاره خلک دی او په هر څه کې د دوی کاري چې د روزې کې ګڼه جوړه شوي نو هر سړی په بل کې وردننه کېږي چې هغه دا شی وګورم چې څه جل شوی دی. نو دا مونږ زموږ یو مرسته مونږ هر شی په خپلو سترګو باندې لیده غواړو لیکن مونږ به دا وایو چې به لکه په دې وخت کې د دې شي حقیقت شته او الله دې مونږ ته نه ښیي او نه دې الله پاک په مونږ راولي په چا چې راغلی الله پاک دې داغونه هم اوچت کړي. لیکن ووایو چې به لکه یو خطره ده او داسې خطره هم ده چې بچا باندې راشي سمدا ټکه مړ کوي سړی ځکه الحمدلله زموږ په پاکستان کې د دې کرونا وایرس بیمارانو چې هغې متعلقه هسپتالونو ته لاړلو د هغو علاج شو او دغه مریضانو لکه بهتري هغه هم ته په میډیا باندې موږ ته چې باید دومره کسان راغلو بیمارانو او د هفتې یا د 14 ورځو نه پس هغه صحتمند شو او خپلو کورونو ته ولېږلی شو. نو داسې کسان هم لیدلی شوي دي. بهرحال چونکې زمونږ د دفاعي چې د چا د دفاعي نظام په وجود کې دننه دا مستحکم او مضبوط وي نو دا خو میډیکل ساینس او زمونږ د ټول حکیمان هم دا خبره کوي چې په دې سړي باندې به اثرات نه ښکاره کېږي یو بیماري او په ده کې وي لیکن د دغه دفاعي نظام به دومره مضبوط وي او هغه به دومره مستحکم وي چې د دې وایرس نه متاثره کېږي یا د دې وایرس اثرات په دغه په وجود باندې لیدلی نه شي لیکن شی خو به موجود وي که نه. نو که یو شی موجود دی د هغې دپاره لکه ګوره زموږ بعضې وخت کې داسې وشي چې یو سړی هارټ پیشنټ دی د زړه بیمار دی یا هغه ته نورې مسلې دي نو په ظاهره باندې خو د هغه شکل صورت د هغې نه څوک اندازه نه شي لګولی په ده باندې ظاهري څه داسې علامات خو نه وي تر څو پکې درته هغه میجر چې کوم مسایل وي چې دلته مثلا انجاینا ورته وشوه یا ورته مقصد دی چې دلته هارټ اټیک پیښ شو نو اولو به موږ پوه شو چې دا سړی د بیمار دی. نو داسې زموږ د کرونا وایرس د کیفیت هم دغه شان دی چې کېدای شي په موږ کې زموږ دغه دفاعي نظام د مضبوطوالي د وجې نه علامات ترې نه ښکاره کېږي په ظاهر زموږ په شکل صورت باندې د هغې څه اثر نه وي لیکن دا شی زموږ په وجود کې دننه شته او دا ټیک دی چې زموږ هغه خپل انټي وایرس باډیز چې کوم دي هغه په دې باندې زورور شوي دي طاقتور شوي دي او دا شی خپل کار ته نه دی پرېښودی دا خو خبره ده لیکن د هر چا دا انټي باډیز چې کوم دغه دي دا دفاعي نظام دی نو هغه خو د هر چا مستحکم نه وي د دې وجې نه ګوره زموږ علما او په دې وخت کې بحمد الله تعالی زموږ په پاکستان کې ډېر داسې علما شته چې هغه ټوله دنیا د هغو علمیت تسلیموي. زموږ استاد محترم دی او الحمدلله په دې وخت کې هغه ته په دنیا کې د شیخ الاسلام مقام او خطاب ورکړی شوی دی. زموږ د سپریم کورټ د شریف اپیلټ بینچ د هغې جج پاتې شوی دی ډسټرکټ اټایر مولانا مفتی محمد تقي عثماني صاحب د دارالعلوم کراچۍ د هغې نایب صدر دی او په دې وخت کې د ټولې دنیا د اسلامي ملکونو د OIC تحت یو اداره ده مجمع الفقه الاسلامي اسلامیک فقه اکیډمي د هغې د ټولې دنیا صدر دفتر په جده کې دی او دا مفتی محمد تقي عثماني صاحب د هغه مجمع الفقه الاسلامي صدر دی د ټولې دنیا څومره ماهرین علما او مفتیان دي د هغو صدر دی د ټولې دنیا په سطح باندې یو ډېر VIP شخصیت دی او د علم په لحاظ سره هم د فقه په تفقه فی الدین په لحاظ سره هم د احادیث نبوي په لحاظ سره هم یو ډېر لوړ علمي مقام لري. بل هغې په دې کې د هغو باقاعده اجلاسونه شوي دي د صدر پاکستان سره د وزیر اعظم صاحب سره ملاقاتونه شوي دي د سند چې زموږ کوم وزیر اعلی دی مراد علي شاه صاحب د هغه سره ملاقاتونه شي په دې باره کې چونکې کراچۍ خو ډېر لوی ښار دی او ډېر لوی علما او لوی ادارې په کې موجود دي لہذا هغوی په دې باندې سوچ او فکر کړی دی او هغو یو داسې یو
ضابطه اخلاق او تل شو قانون هغه نه دی لیکن هغه د اسلام او قران کریم او د احادیث پر اړه کې څه اصول او طریقې موږ ته ښودلې دي چې بای تاسو زموږ په د ایمان په خپل ځای باندې چې موږ د ژوند او موږ الله پاک په لاس کې دی لیکن ګوره وبایي مرزونه دي چې په دې کې څوک نیک او بد نشي بچ کېدی په دې کې خاو نه خبر بیا نه د دین هر سړی متاثر کیږي بعضي اوقاتو کې د دین عام متاثر کیږي لیکن د حیواناتو زموږ خود ته نظام نشتی دلته کې اوس پیانه جوړه چې څوک ته پوس کوي دا خو څه د ولایت نه دی انګلند نه دی چلته د سپو د پاره هم څه ته پوس کولو والا شته د پښوګانو ته پوس کولو والا څوک شته د شادوګانو ته پوس کولو والا څوک شته دلته خو زموږ وطن کې څوک د انسانانو ته پوس هم نشته نو هغه جدا خلک دی اوس موږ د سارو ټسټونه کړی دي موږ د خپل سپورت ټسټونه کړی دي چې د کرونا شوی کنه دی شوی ورته خو چې مړ شو په مړ شو خبره ختمه شوه دا خو چا ټسټونه نه کړي نه د هغه چا الټراساونډ لیکلی دی نه بل څه چک کړي دي اوس پرې جو مړ شو هغه وطنونو کې داسې هغه خو ډېر سوشل ملکونه دي او هلته مقصد دی چې د هر یو شي دپاره یو نظام موجود دی نو هلته داسې سپی نه شي مړ کړی هلته خو دې شپن تپوس کېږي د خلکو د ادارونو تپوس کېږي د هغې دپاره محکمې دي نو هغه جدا خلک دی مونږ دا وایو چې بهی وبا ده او خدای دې کې چې دا خبره درو کیږي مونږ یې په رښتیاوالو کې څه مطلب خو نشتی چې یاره په مونږ د خامخا د مصیبت راشي مونږ د الله پاک نه مصیبت نه غواړو مونږ د الله پاک نه بیماری نه غواړو مونږ د الله پاک نه صحت او سلامتی او عافیت غواړو لهغه مونږ د غوښتو شي نه دی لیکن چې کله موږ چې د دنیا مشرق او مغرب کې شمال او جنوب په ټول دنیا د هغې 200 ملکونه چې په هغې کې ډېر ترقي یافته ملکونه هم دي او ترقی پذیر ملکونه پکې هم دي دا ټول ملکونه د دې شي نه متاثر دي نو څه خو شته که نه ځکه دا خلک متاثر دی که نه څوک دا غواړي چې خپل عوام او خپل پبلک په داسې مصیبت کې ګرفتار کړي چې نن ورځ هر سړی پریشانه دی د حکومت هم دا نه غواړي په دې کې خو د حکومت خیر نشته موږ دا وایو چې لکه زموږ په خپلو حکمرانانو باندې به اعتماد نه وي زموږ به د خپل ملک د پالیسو سره اتفاق نه لیکن دا نور ملکونه خو داسې نه دي هلته خو د خبرو خاوندان هم شته هلته یو نظام هم موجود دی هغه نظام که د کفر دی که د هر څه دی خو بهرحال یو نظام دی او د هغه نظام تحت خلک تپوس کولی شي اوس موږ ته علما دا وایي چې ګوره دا یو وبایي کیفیت دی نو چې کله وبایي کیفیت دی موږ به دا ووایو چې دا په دنیا کې اولنۍ وبا ده تر دې نه وړاندې هم وباګانې راغلي دي موږ چې وګورو په دنیا کې بېشماره وباګانې راغلي دي په ټول عالم کې بېشماره وباګانې راغلي مختلفو عنواناتو سره په مختلفو وایرس په ذریعې سره په دنیا کې وبا تاریخ اسلام په تاریخ اسلام کې زمانو د حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر سے چې دا د دویم خلیفہ راشد د زموږ د اسلام او د مسلمانانو امیر المؤمنین د هغې په عهد خلافت کې دا وشوه چې په شام کې د طاعون وبا خوره شوه او دا داسې یو بیماري وه داسې یو وبا خوره شوه په دغه شام کې هغې نه د 2,000 نه زیات پکې صحابه کرام او تابعین او لوی خلک پکې وفات شو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر محبوب صحابه کرام یعنی حضرت عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام ډېر محبوب صحابه کرام او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پس د اسلامي فوج سپاسالارو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ او دغه صحابه چې په عشره مبشره کې دي عشره مبشره مطلب دا چې هغه لس صحابه کرام چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړو دا لوی خلکو دا حضرت معاذ بن جبل الله تعالی عنہ د هم په شام کې او په هغه د اسلام لخر چې د هم په شام کې او د الله عبیده بن جراح او پس د مسلمانانو خلیفہ نو التا وبا خوره شو د چې کله خوره شو هغې کې دا په ډېر لوی تعداد کې انساني آبادي متاثره شوه او هغه وخت کې چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا خبر راورسېدو نو هغه په خپله باندې دا اراده وکړله چې زه شام ته لاړ شم او د شام د مسلمانانو
دغه خبرګيري او کوم دغه د احوال نظر خبر کوم خو چې کله شام ته رانږدې شو نو بیا ته صحابه کرام وی سه تاسو ته دا خبره معلومه وي چې په شام کې په دې وخت کې طاعون عمواس خور دی طاعون خور شي دی او طاعون چې کله په علاقه کې خور شي نو پیغمبر علیه السلام دغه متعلق موږ ته یو هدایت کړی دی او هدایت دا دی چې کله په یو ځای کې وبایي کیفیت شروع شي نو د هغه ځای خپل خلک دی هم الته پاتې شي دی به د دې ځای نه وځي نه ولې که دی د دې ځای نه وځي نو د دې وبا چې کوم وایرس دی هغه به د دوی سره منتقل شي نورو علاقو ته او په هغه نورو علاقو کې به هم د دې نه خلک متاثر شي لہذا حکم دا فرمایو چې بای تاسو په کوم ځای کې نو هم الته تاسو پاتې شئ او د هغې نه تاسو مه وځئ او د بهر نه به هم ورته څوک نه راځي حضور علیه السلام موږ ته دا ویلي دي چې ګوره کوم ځای کې وبا خوره شي او ته پکې موجود یې نو بهر به ترې نه وځئ ځکه ستا سره به د طاعون دا وایرس او د طاعون دا جراثیم چې دي دا به ستا سره د دې علاقې نه ټرانسفر شي د بلې علاقې ته به لاړ شي او هلته به انساني آبادي متاثره شي د دای منو فرمایله لیکن د نورو خلکو دپاره دا هدایت فرمایو چې تاسو به هم داسې علاقو ته نه ځئ چې په کوم ځای کې دا طاعون خور شوی وي او د هغې دا وایرس موجود وي هسې نه تاسو به د الله په حکم باندې بیماران شئ خو د دې په وجه به ستاسو په ایمان کې دا فرق راشي او ستاسو ذهن ته به دا خبره راشي چې یاره که زه په دې وخت کې دلته نه وی راغلی نو زه به نه متاثره شوی حالانکه داسې خو نه ده هر انسان ګوره موږ دا مسلمانانو دا عقیده ده چې موږ ته تکلیف هغه رارسي کم چې الله پاک زموږ دپاره په تقدیر کې لیکلی دی ٹھیک شو جي نو اوس دا بیماری به موږ ته د الله په تقدیر کې لیکلی شوې وه موږ ته به خامخا رارسېده لیکن چې موږ لاړ شو او اتفاقا د الله پاک تقدیر مطابق موږ ته هغه بیماري ولګي نو موږ بیا څه کوو دې دا سړی نه قلاده موږ ورته چې مزه خو تو نو دا چل وسه لکه موږ ګرد داسې اکثر وشي چې دلته مثلا زموږ د کور نه څوک وځي په موټر سایکل باندې وځي یا ډرایور نه دی او د کور نه چابیانې واغستې او ګاډی بهر ویسته او چې بهر یې ویستو نو په روډ باندې څه وشو په روډ باندې اکسیډنټ وشو او دا موټر سایکل د یو فلاین کوچ سره یا د یو ګاډي سره ټکراو شو او مړ یا یې ملا ماته شوه یا یې سټ مات شو او دا څومره واقعیت کې چې موږ یې که ته دا واړه خو دا چل کېږي یا مقصد دی پردی ګاډي او پردی ګاډي روان کړی دی او هلته ټرک ته ورغی یو سړی پړ شو نو موږ دا بیا څه اصل خبره خو دی چې ټیک ته دا خو دی چې شک نشته چې دا څه انسان دپاره الله لیکلي دا ورته خامخا رسي لیکن موږ بیا څه وایو موږ وایو دا خو د مور پلارې غافلان دي نو که د ګاډي چابي نه ورکړی هلک به نه و مړ شوی او که دې ماشوم دا ګاډی نه وی ویشتی بهر یې ویستلی نه دی به مړ شوی نه و دا خو الله پاک ور هسې یو بانه جوړه کړه نور خو اصل الله پاک د ده مرګ هم د دغه شي نه لیکلی شوی او دا به خامخا کېدو دا به خامخا کېږي لکه زموږ دپاره الله پاک دا فیصله کړي چې بهی دا سړی به د کرونا وایرس نه متاثره کېږي او دې به دغه حالاتو سره مخامخ کېږي نو موږ ته ځان نشو بچ کولی لیکن موږ به دا کوشش هم نه کوو چې جان بوجھ کر قصدن او عمدن موږ داسې ځای ته ولیږو چې هلته موږ د دې بیمارۍ نه متاثره کېدی شو ورته موږ د پښتو متل دی وایي چې کوم ځای دې نه ګرېږي هغه مه ګروه چې کوم ځای دې ګرېږي نه نو ګروئ مو ځکه د هغې اوبه به پکې دغه شي اوبه به وتري او مقصد دی چې زخم به پکې جوړ شي نو ستا ته به ستړي جوړه شي نو په روغ ځای باندې څوک د سپلمۍ داغونه نه ږدي نو پریشاني موږ ته د ځان نه پخپله جوړېږي چې موږ اوس موږ ته حکومت څه وایي د دنیا ګوره د صحت ادارې دي عالمي ادارې صحت دی WHO زموږ د پاکستان ډاکټران صاحبان دي پوهان ډاکټران دي مسلمانان ډاکټران دي هغې زموږ د جذباتو نه خبر دي زموږ د ایمان نه خبر دي زموږ په دې حالاتو باندې هم پوهېږي هغه موږ ته ګوره دا هدایت کوي چې ګوره کم خلک داسې دي چې د هغو عمر د 50 سال نه اباو دی د 50 سال نه زیات دی نو تاسو او بیا داسې زموږ چې د 50 سال نه زیاتېږي نو خامخا یو نه یو مرضو ته خامخا لګېدلی ځکه زموږ ابو هوا هم داسې ده زموږ خوراکونه هم داسې دي یا به ورته شوګر لګېدلی یا به بلډ پرشر لګېدلی یا به مقصد دی چې د دمي مریض دی پړپوسانو بیماري وي یا به په ده کې زیړی یا به ټي بي تېر کړي یا به دی د ګردو مریض وي یا به دی د هارټ پیشنټ وي دا خو ټول زموږ د کورونو دي ډک نه دي سو
هغې وخت دا کارول کېږي. عمر د 50 سال له سیوا دی به د جمعه ته مازل نه راځي. کوم سړی چې دغه د سینې مریض دی دغه ټوخی دی او هغه زکام یو شي نو په زکام کې هم په خپل کورونو کې هم د بخار د احتیاط کوي چې به کوم سړی نزله او زکام ورته وشي د په ګیلاس کې مونږ اوبه نسکو د جوټه اوبه مونږ نسکو د په پیاله کې مونږ چای نسکو دا یې مونږ د ځان نه جدا ساتو. نو دغه ته خو چا ونه چې دا ناروا ده ځکه چې مونږ په دې باندې کوو چې د یو نه د یخني بل ته لګېدی شي. نو داسې دا د کرونا دا بیماري چې دا هم د یو نه بل ته لګېدی شي. نو ولې مونږ ځان په امتحان کې غورځوو؟ مونږ ته چې کوم هدایت کېږي چې به تاسو د 50 سال له اباو کسان چې هغه بیماري کې مبتلا دي دوی د ګڼې له نه ځي. یوازې جومات نه دی چې ګڼه په جومات کې ده دا سړی د بازار ته هم نه ځي او دا سړی د مارکیټونو ته هم نه ځي دا سړی د شاپینګ مال ته هم نه ځي دا سړی د عمرې له هم نه ځي ځکه په دې هم ګڼه نه کړه. نو دې دا کوي چې باید د ګڼې ځای نه دې نه ورځي. دا نه چې جومات ته مزه جومات هم د ګڼې ځای دی لیکن دا خو شته که نه چې باید لکه ماته دا بیماري ولګېده او ماته ته جومات ته مزه نو خو ماته دا هم ویلي که چې ته د بینک په لین کې هم ودرېږه ته د بجلي بل د جمع کول دپاره په لین کې ولې ودرېږي هلته هم ګڼه ده. یا مقصد دا دی چې ته د 12 روپو د لالچ اخیستی او په دغه لوی اشر کې چې وردننه کېږي جمعه څه کوته که نه وروره بالکل ټیک چې کوم ځای کې مقصد دی چې د 2000 روپو د تقسیم معامله راشي نو هلته بیا موږ د خبرې یري کړي دا نقصان دی جي. او د دې وجې نه خلک وایي چې باید دا څنګه چل دی دا ټول شر دی او دا ټول وایرس جومات ته نه غونډ کړی دی نه جومات ته نه دی دا په ګڼه کې دی کې د خلکو آبادي او د انسانانو جمع شي وای نو هلته ممکن ده چې د یو سړي نه هم دا وایرس چې دی دا بل ته منتقل شي د بل نه بل ته منتقل شي اول یو مریض اوس په 4 مریضان شي د 4 نه 14 مریضان شي د 14 نه به 4 مریضان شي نو ورس په دا دایره کو سیکی پټیږي به. نو که موږ دغه هدایاتو پابندي وکړو دا فرض واجب نه ده خو دا احتیاطي تدابیر دي لہذا موږ له پکار دي چې کوم هدایت دي چې به لکه موږ په جومات کې هم ودرېږو نو په جومات کې هم موږ د مناسب فاصله اهتمام او په جومات کې په صف کې کدرې کسان ودرېږي نو اوس د دریو کې د منډه کس شاته لاړ شي او 2 کسان دی ودرېږي او جومات ته موږ زو الحمدلله مسلمانان یو موږ ته دا ویل دي چې به تاسو جومات ته ځئ نو دا هر چا په کور کې شپږ اته جانمازونه پراته دي به ته چې په کور کې په کوم جانماز مونځ کې دا جانماز راواخله او د ځان سره جومات ته یې څه مونځ وکړه خبره ختمه شوه. یا موږ مقصد خپلو جوماتونو د صفای اهتمام نه کوو زموږ اودسخانې څومره ګندوي زموږ د استنجا ځایونه څومره خرابي زموږ په جومات کې څومره خاورې دوړې ګندګي پرته وي چې سړی مونځ کې تندی په فرش پورې نښلي راځي څښاوالي دا خو نه ده پکار. نو موږ د صفای اهتمام کوو دا د دین تعلیم دی الطهور شطر الایمان صفایي د ایمان حصه ده لہذا دا خو د بیمارۍ نه باید دا زموږ د دین او زموږ د اسلام تقاضا ده چې موږ د صفای اهتمام کوو باید سوشل د هغې د موږ لحاظ وساتو مناسب فاصله ساتو بل مصافحه دا سنت ده لیکن د مصافحې د سنت مطلب دا نه دی چې یو سړی بیمار دی یا یو سړی هغه ته څه پریشاني ده او ته خامخا جو پاکې د الله شکر درنه کې چې نه زما سره خامخا میلاو کا چې جوړ یې وروره نو بیا میلاوه او دا ټول عمر موږ د نبي صلی الله علیه وسلم میلاو کړي نه دي نو که اوس میلاو نه کوو نو په دې باندې موږ د یو بل نه خفه کېږو نه چې ګوره زه لاړم او زما د لاس میلاو نه کوو غاړه غاړه نه شو خبره نه ده بیا به شي بیا به چې وروره نو دا یو بل خیال او کوم چې باید داسې یو بیمار موږ ته معلوم شو نو دا د هغه سره زمونږ همدردي ده چې موږ هغه په دې خبره باندې قایل کړو چې به لکه دا داسې شی نه دی ګوره په ابتدایي سټیج کې که ته د دې د روکتام لپاره کوشش وکړې پیناډول ګولۍ استعمال کا ډاکټر به ستا ټسټ وکړي او ته به په احتیاط اسپتال کې نه پاتې کېږي مه پاتې کېږي که نه تا ته په اسپتال کې څوک اټکړی خو نه اچوي ته په خپل کور کې د خپل د ځان په محفوظ طریقې سره ساتلی شي په خپل کور کې دې احتیاط وکړه یو خبره ختمه شوه لیکن دا خو نه پکار دی چې به ما یو مسله شتي او زه په ځان په هغې باندې پټوم او ځان ننګاره کوم او باید داسې حالت پیدا کوم چې خلک راپورې دي په کوڅه کې به پولیس ناست دی او کور راپسې تالا کړی دی دا ولې موږ نه عقل لاره خلک وي نو که موږ په خپله باندې دا شی په ځان باندې لاګو کړو چې باید دا شی خو زما د صحت دپاره دی یو خبره ختمه شوه هېڅ مشکل پکې نشته او کېدای شي دا زموږ چې موږ احتیاط زیات کوو
چې په جمعات کې نه په بازار کې هم دا احتیاط پکار دی، په دکانونو کې هم دا احتیاط پکار دی، په هسپتال کې هم احتیاط پکار دی، او مقصد دی چې دا ټول د رکوع په جمګټه دا احتیاط پکار دی. نو زما خیال دا دی که یو شی په میاشت کې کنټرول کیږي نو دا په شلو ورځو کې کنټرول شي، که په شلو کې کنټرول کیږي نو په لسو کې به کنټرول شي. نو چې څومره موږ احتیاط وکړو په دې باره کې، او کوم چې د صحت د ادارو طرف نه موږ ته هدایت راکړي وایي دا خو زموږ د فایدې دپاره دي، نو موږ دا به زموږ د خیر دپاره وي. او که یو شی نه وي جو ښه دی چې رښتي، او که یو شی وي نو موږ به انشاءالله الله پاک د هغې نه بچ کړي. دغه زما درخواست دی چې بهی چې کوم ډاکټران صاحبان موږ ته وایي چې بهی تاسو احتیاط کوئ، نو پکار چې احتیاط وکړو. مثلا موږ د شوګر مریضان یو، و دا بیا روژه ده، په روژه کې مثلا یو سړی هارت پیشنټ دی، یا هغه د ګردو مریض دی، یا هغه شوګر مریض دی، هغه ځان ته انسولین لګوي. اوس په دې سړي باندې روژه فرض ده، ټیک ده، روژه فرض ده او زموږ د دین بنیادي ارکانو کې دا شمار ده، ټیک شو. لیکن چې یو سړي ته داسې قسمه عذر پیښ شي چې بهی هغه ته د اوبو ضرورت دی، او هغه که مثلا هارت پیشنټ دی، یا د ګردو مریض دی، یا هغه د شوګر بالکل هغه اخري سټیجونو ته رسېدلی سړی دی چې هغه مقصد دی چې انسولین د ورځې 2 ټایمه استعمالوي او د هغې لپاره ټیبلټس استعمالوي. او نو که دا سړی ته په وجود شي دا خو ته وجنې. زه ته خپله خبر زه په خپله باندې د شوګر مریض یم او زه هارت ما بایپاس اپریشن کړی دی، زه روجې نیسم. ما ته په روژه کې تکلیف دومره تکلیف درته نشم ویلی. ما د خپل ډاکټر سره مشوره وکړه، ما ډاکټر سره دفاع وکړه لکه زه صبرېږي هم نه، او دا روژه چې د ما نه پاتې کېږي دا خو غوره ده. هغه ما ته وګوره روژه فرض ده، لیکن د خپل صحت هم په موږ باندې حق شته که نه. زه به ځان داسې غر کوم، ما ته هم الله پاک ویلي که نه، ته په ځان باندې ګوره ته بیمارې یا مسافرې په سفر کې ته روان یې، نو ته روژه مه نیسه، ته افطار وکړه، بیا په قلاره باندې روژه ونیسي، قضا به ونیسي. لیکن داسې مه کوه چې ته خامخا ځان په امتحان کې ګرځې. اوس په دې ورځ کې ناجوړه شي، بیمار شوې، نو هسپتال خو بند دی، اوپیډي خو بنده ده، آی سی یو خو بنده ده، هغه د کرونا وایرس د مریضانو لپاره تیاره کړې ده. نو په هغې کې به واچې ځان به کار وګورې، نو خپل احتیاط کوه. د دې وجه نه اوس زموږ خلک دي چې کوم هغه د کرونا نه علاوه په نورو بیمارزو باندې دي، هغه غریبان هسپتال ته نشي تللی. هغه په ځان کار څنګه چې د خپل ډاکټرانو سره د فون په ذریعه باندې رابطه کوي، د خپل دوایانو د میډیسن هغه شیډول وغیره تبدیلي، نو دا ټول مشکلات دي موږ ته. لیکن موږ به دا وایو چې یاره د دې مشکلاتو سره که موږ مخامخ شو نو انشاءالله زما دپاره نه د دې نورو انسانانو دپاره هم په دې کې خیر ده. موږ به د خپل ځان نه ګوره، حضور علیه السلام فرمایلي دي خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان هغه دی چې د هغه د نور انسانانو دپاره د فایدې باعث وګرځي. اوس که موږ په دې کې د انسانانو فایده محسوس کوو چې زه د ګڼه نه جوړوم، نو پکار چې په دې عمل او داسې نه چې باید زه دم او خامخا د یو ځای کې ګڼه جوړه شي او زما د وجې نه ټیک ته زه خو بیمار نه یم، خو هلته یو بیمار او صحتمند سړی د یو بل سره ولګي راولګي او د یو بل سره دا بیماري، دا خو زموږ نقصان دی. د دې نه وګوره بیماري په ما راځي. که دا د امریکې سازش دی نو په سوات کې چې یو سړی رنځور شي د هغې امریکې ته څه فایده ده، د هغې اټلي ته څه فایده ده، د هغې بل ملک ته څه فایده ده. نقصان خو زما دی، رور او خور او مور او پلار خو زما مري، دا خو د بل چا نه مري. لهذا موږ د احتیاط کوو او د ډاکټرانو د میډیکل سپیشلیستانو چې کوم هدایت دي د هغې لحاظ ساتل پکار دي، او دا په خپل ځان باندې یو ذمهواري ګڼل پکار دي. که ما ته څوک وایي او که نه وایي، پکار دی چې زه احتیاط وکړم او خدای دې کړي چې په موږ د سره را نه شي، خبره دروغ وي. لیکن ما تاسو ته عرض وکړو چې کله په 200 ملکونو کې دا لاکډاون کېږي، ورستانه څه خو حقیقت شته، دومره خلک خو بې بنیاده لګیا نه دي. موږ زورور یو، ټیک ته خپله پښتو کوو، خپل زورورتوب کوو، خو د دې شي سره زورورتوب کار نه کوي، زما وروره خراب وي. بالکل صحیح. ډېره مننه. رابه شو لږ سوالونو جوابونه چې یاره دغه سوی خو سرپرست بیا یو هغه سوال دی زمونږ یو ملګري کړی دی چې یاره په موبایل باندې تلاوت اورېده څنګه دي، نو دا ورته م ووایه. او بیا د هغې سره جمع سوال جواب دی چې په یوټیوب باندې قرآن شریف ختمول او اورېدل او کتل دا څنګه دي.
نو دیو باره کې ولا چې رائے ورکړي چې څه وایي که نه. حاجی تر څو پورې چې د دې خبرې تعلق دی چې مونږه د یوټیوب کې باندې چینل دي، ځکه یوټیوب خو یو دغه دی، یو د رابطې او یو ذریعه ده تشو دي، او پای کې هر څه شته دنه په یوټیوب کې تا ته هر قسمه ویډیو ملاويږي، هغه کې ښه ویډیو پکې مشتي، معلوماتي پکې مشتي، او څو ویډیوګانې په دې سیمه چې هغه به مخرب اخلاق، هغه د اخلاقو د خرابېدو ذریعہ جوړېږي، دا به پکې. لیکن مونږ به دا وایو ګوره څنګه چې ما پرون عرض کړو چې ګوره هر یو شی چې الله پاک د دنیا کې پیدا کړی دی هغه زمونږ د فائدې لپاره پیدا کړی، دا زمونږ نقصان دی چې مونږ د هغه شي نه فائدہ نه اخلو او د هغې نه نقصان اخلو. مثلا ګوره دا زموږ سره چړی، په چړه باندې مونږ ځان له قرباني هم کولی شو، څاروی پې حلالولی شو، مونږ په هغې باندې سبزیانې کټ کولی شو، مونږ په هغې باندې فروټ کټ کولی شو، او مونږ په ډېر کارونه کولی شو. او دغه چړه ده چې یا خو زما د سبزۍ کټ کولو لپاره یا د فروټ کټ کولو لپاره ما استعمالوله، دغه چوړکۍ او دغه چړه چې ده دا خو زه د چا د نقصان لپاره هم استعمالولی شم. نو اوس به زه به چوړکۍ نیسمه چې چوړکۍ بندې کوي، ځکه په دې باندې خلک چې دی پلانکي ځای کې سړی وژلی شوی دی، نو تاسو چړې ونه خرڅوئ، دا خو غلطه خبره ده. هر سړی په چړه باندې څوک وجني نه، قتل نه کوي، هغه په نیکو پخو مقاصدو کې هم استعمالولی شي، مفید یې هم استعمالولی شي، نو د هغې نه څوک منع کول نشي کولی. دغه شان دا یوټیوب چې دی نو دا ټیک ده چې په دې کې به ډېرې دغه چې دی مفسد او مخرب اخلاق امور او مواد پکې هم موجود دي، دا ټیک خبره ده. نو که موږ دغه مخرب اخلاق او کوم شی چې زمونږ او زمونږ د بچو اخلاق فاسدې او تباه کوي او معاشره زمونږ خرابوي، د هغې په ځای باندې پکې موږ داسې چینلې هغه موږ وګورو، هغه سرچ کړو چې د هغې نه موږ ته څه دیني فایده خو راورسي که نه، یا د هغې نه مقصد دی چې ما ته یو صحیح معلومات په لاس باندې راشي. خو لکه اوس په داسې وګوره په یوټیوب باندې د قرآن کریم د دنیا د مشهور قاریانو د هغو تلاوتونه موجود دي، د حرمین شیخانو د ائمو خطیبانو د هغو قرائت پې موجود دي، او د لوی لوی محدثینو علماو د هغې درس قرآن پې موجود دی. نو که موږ پې دغه اورو په دې کې قباحت نشتی، ها که په دې کې داسې مواد دي چې به یې هغه غیر شرعي وي نو هغه به ناروا وي. اوس دا شی خو د فایدې لپاره جوړ شوی دی، لیکن موږ د هغې میس یوز کوو، هغه موږ صحیح مقاصد لپاره نه استعمالو، دا به زموږ نقصان وي. لهذا که په یوټیوب باندې څوک د قرآن کریم تلاوت اوري یا د هغې نه د خپل قرآن کریم تلاوت صحیح کول غواړي، چې مثلا په کور کې هغه یوټیوب باندې د قرآن کریم تلاوت لګولی دی او د هغې سره په خپله باندې دی هم تلاوت کوي او د خپل قرآن کریم د هغې تلفظ صحیح کوي، بهتره خبره بالکل جایز ده. یا مقصد دا چې بعضې خلک وي د هغې سره په هر ځای کې د قرآن کریم نسخه موجود نه وي، هغې سره په موبایل کې قرآن کریم ځان سره ډاونلوډ کړی دی او هغو ته ضرورت پېښ شي فورن هغه ځای راواړي او خپله مسله پې هواروي. نو د قرآن کریم تلاوت اورېدل یا د قرآن کریم کې دننه د قرآن دغه چې دی د قرائت کول تلاوت کول دا جایز دي. او که یو سړی وایي چې زه په دې کې ځکه نه کوم زما په دې موبایل کې دا هر ګډې وډې خبرې دي، نو په دې خپل موبایل کې دا ګډ وډ څیزونه ساتل دا فرض دي که واجب دي که دا د سړیتوب کار دی، نو ته اوس د هغې په وجه باندې ته قرآن لرې کړې نو دغه شی ورنه لرې کړې، دا پکار ده وروره. بالکل صحیح. قرآن مجید تو په دې موبایل کې سندرې پکې دي او جو دا ډرامې پکې دي او دا بالکل ګندګي دې په ځای کې قرآن کریم موجود دا خو ستا کار دی، دا خو پکې مقصد دی چې د سامسنګ کمپنۍ او د آیفون کمپنۍ او دغه کار نه دی، دغه کار نه دی، کار خو مطلب دی چې ټول دغه دی. زما خیال دی مولانا صاحب سره زمونږ رابطه که څه منقطع شوه، اواز چونکې د انټرنیټ مسله ده په ټول ورلډ کې دغه کېږي، لکه دا خبره ویلی کېږي چې د انټرنیټ استعمال زیات شوی دی. نو زه تپوس کوم چې چک کو چې یاره د اواز زمونږ ولې نشته. نو بهرحال مولانا صاحب سره په زمونږ رابطه بالکل وي او دغه به کوو، دا
پروګرام چې کم دی نو ګوره دا ما په نیکنیتۍ شروع کړی دی نو په دې ځان بور کولی مو او دا چې کم دی نو تاسو واورئ او دا ګورئ په دې کې یو مسله سړی ټیک کی بل ته وایي رایاد شي ورته نو په دغه لحاظ سره زما خپل خیال تاسو به دا خبره ځان ته ګرانوئ نو بور کېږئ به نه او څنګه چې نور زموږ دا پروګرام تاسو په دلچسپۍ سره ګورئ نو داسې به دا پروګرام هم په دلچسپۍ سره ګورئ زه امید لرم چې یاره تاسو به په دې کې زما سره تعاون کوئ او دا د الله د رضا لپاره یوه نیکه خبره چې کوم دی هغه خوره شي د چا په وجه باندې زما په وجه باندې ستاسو په وجه باندې نو مطلب دا چې پای کې به زمونږ تر قیامته پورې سي هغه سړی چې څومره هغه کوي هغه دغه نو د هغې په وجه باندې زه دا تاسو ته خواست کوم چې په دې پروګرام کې زمونږ سره هم هغه شانتې ګډون کوئ څنګه چې مطلب دا په نورو پروګرامونو کې کوئ دا جماعت مه ګڼئ دا لږ په طریقه باندې لږ ورته وخت کې کېدی نو ډېرې ښکلې خبرې ډېرې دلچسپې خبرې نو زه به دا دغه کوم چې مولانا صاحب سره موږ رابطه کوو عبدالله ته سره مولانا سره رابطه وکړئ چې مولانا صاحب سره چې څه وایي خو بله زه به یو خبره دا وکړم زمونږ څومره چې مسافرونه دي نو هغو ته زه دا خواست کوم چې هغه د شپې د پاکستان مطابق د 11 بجو نه وروسته او په سعودي عرب کې چې کوم دی د 9 بجو نه وروسته ټلیفون کوي موږ ته بخشر الله ته کوي ما ته کوي ډاکټر خان ته کوي نو هغه کې بدای چې موږ جواب ورکول شو په دې پروګرام کې صرف او صرف د الله او د الله د رسول خبرې دي نور په کې څه نشته لکه مطلب زمون په خپل ذاتی یا تاسو ذاتی یا مطلب د دنیاوي څه خبره پکې نه ټول شرعي خبرې دي ټول سوال دی او جواب دی نو په دغه حواله سره کوشش دا کوي چې یاره زمون سره په دې کې راځي نو خبري زمون سره یو وار بیا مولا صاحب که خیر دې کوم دی مولانا صاحب راغی نو هغه بیا په خیر الله ما خیال انټرنیټ مسله و د انټرنیټ د وجې نه به مولانا صاحب زما خیال د هغې د وجې نه به دغه شی ونه تاسو خپله خبر جاري وساتئ جی خبر دا وږي چې دغه څه چې زمونږ بعض ملګرو دغه تپوس چې به لکه په یوټیوب باندې د قرآن کریم تلاوت اوریدلو یا مقصد دا چې د هغې سره ختم کول د هغې متعلق خبره دا وکړه چې به لکه دا جایز ده او د خیر خبرې په دې کې چې کوم دي نو د هغې په زده کولو کې او د هغې په کتلو کې چې غیر شرعي مواد پکې نه وي او غیر شرعي مناظر په هغې کې نه وي زموږ لپاره بالکل جایز ده یا د مثلا چې د نامحرمو زنانو چې کوم زموږ محرمه زنانو د هغې تصویران پکې هغه پې مو ګورو نو په دې کې ته د فایدې شي کتی شي او دا لکه ما چې څنګه د چړې مثال وکړو چې به یې په هغې ته هر څه کولی شي په چړه باندې ته سبزي هم کټ کولی شي د پلار مرۍ په هم کټ کولی شي اوس دا ستا مرضي ده چې ته په څه کول غواړې د دغه شان یوټیوب دی که موږ په هغې باندې خسیزونه کتل غواړو نو موږ ته به خسیزونه میلاویږي که موږ په هغې باندې فحش مواد هغه کتل موږ ته بیا هغه میلاویږي دا زموږ خبره ده لهذا په دې کې څه قباحت نشته او د ځان قرآن کریم ساتلی شو موږ هم په موبایل کې ساتلی شو ډاونلوډ کړو موږ هر ځای کې زموږ سره د قرآن کریم نسخه موجود نه چې موږ تلاوت وکړو موږ په ګاډي کې سفر کوو نو پکار چې د ګانو په ځای باندې او د بل څه په ځای باندې موږ د قرآن کریم تلاوت په توجه سره اورو بهتره خبره ده دویمه خبره دا ده چې دغه ستاسو په ځای کې پرون دا خبره پاتې شوه چې بایي لکه زمونږ بعضې ملګري دي چې هغه د واتساپ په ذریعې سره هغه ته یو حدیث میلاو شي او هغه مخکې لیږي فارورډ کوي نور به ګورو سره شیر کوي د دې متعلق زه یو اصل کې ګوره یو حدیث شریف دی او یو د حدیث ترانسلیشن او ترجمه ده او د یو حدیث مفهوم دی په دې کې یو دا خبره احتیاط کول غواړي چې دا کم ته زه حدیث وایم دا واقعي حدیث دی دا د غټه ذمہواري خبره ده یو سړی خپله خبره ده او خپله خبره هغې ته د حدیث رنګ ورکوي حدیث نه دی خو اصل یو ښه خبره دا اورېدلې وه دی په حدیث شریف کې راغلی دي نو حدیث شریف په کوم کتاب کې موجود دی او د دې حدیث راوي څوک دی دا خو موږ ته پته نه لګي دا خو د علماو کار دی او د پوهانو خلکو کار دی موږ به دا نه وایو چې دا حدیث دی موږ به دا وایو چې یاره د یو حدیث مفهوم زما په ذهن کې دی څه دی نو که دا غلط وي زموږ د خپل ذهن طرف ته به نسبت وي خو زموږ به د یو غلطې خبرې نسبت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه کوو ولې دا خطرناک ګناه دی کذب علی النبی افتراء علی النبی حضور علیه الصلاة والسلام
متعلق داسې یو خبره نقل کول چې پیغمبر علیه السلام هغه نه ده کړي. د دې مطلب دا شو چې تا د یو دروغ خبرې د یوې غلطې خبرې نسبت پیغمبر علیه السلام ته وکړو. او د دې متعلق حضور فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده فی النار. چا چې په ما باندې یو بهتان، یو غلط حدیث، یو غلط قول دای ما طرف ته منسوب کو چې دا پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي، دا کار یې قصدن وکړو، نو دا سړی د ځان په جهنم کې ځای تیار کړي. دا ډېر خطرناک ګناه دی. په پیغمبر باندې بهتان لګول، پیغمبر علیه السلام ته د یو غلطې خبرې نسبت کول، دا ډېر خطرناک کار دی. بعضې وخت ګوره موږ د دې خبرې احتیاط ونه کړو او موږ په دې خبره پوهېږو هم نه، خو ما ته په واتساپ باندې چا یو مضمون راولېږو او وی چې یاره دا د پیغمبر اسلام حدیث ته په دې کې دومره ثوابونه ذکر شوي دي او دا فضایل پکې ذکر شوي دي او دا په خپله پې هم عمل وکړه او آگے شیر کرے. اوس ګوره د یو انسان متعلق د هغه د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده که نه چې د هره اورېدلې خبره بلا تحقیق مخکې بل ته ورسوي. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. هر خبره چې دی واوري به تحقیق مخکې بل ته شیر کوي او دا مې ستا سره شریکوم او ستا سره شیر کوم. دا ولې ته خو اول دا وګوره دا کومه خبره زه د بل سره شیر کوم، دا خبره ټیک هم ده که غلطه ده. دا خو ګوره د یو عام سړي نسبت دا خو نه د شیرزاده صاحب متعلق دا خبره ده، دا خو د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم چې هغه زما ایمان دی دا هغه طرف ته نسبت کړي ده. نو په کار کې زه دغه حدیث د یو پوهه عالم مخې ته هغه ته چې بهی ما ته دا مولانا صاحب او مفتي صاحب ما ته دا چې برګر علیګره تاسو ګورئ چې دا ټیک دی که دا غلط دی، نو که هغه وي چې بهی غلط دی نو بیا مخکې مه شیر کوه. بل دا چې لکه مونږ دا یو ښه خبرې هغه ته په خپلې حوالې سره کوه لیکن پیغمبر علیه السلام ته یې منسوب کوم. د دې که څه ثبوت ونه شي نو دا خطرناک ګناه دی او دا ګناه کبیره دی او دا په پیغمبر باندې بهتان لګول دي. نو په عام انسان باندې بهتان لګول څومره لوی ګناه دی، نو چې ته په پیغمبر علیه السلام باندې د الله په نبي باندې بهتان لګې دا به څومره لوی خطرناک خبره وي. لهذا د دې خبرې احتیاط پکار دی چې بهی موږ دا د دې بې تحقیقه دا هر شی شیر کوو د چا سره نه. بله خبره پکې دا هم ده چې یو د حدیث مضمون وي په عربۍ ژبه کې، نو هغه چې کله مونږ لیکو نو مونږ د هغې دغه رسم الخط او د هغې د لیکلو د کتابت په هغې فن باندې مونږ نه پوهېږو. دا ضروري خبره ده چې ګوره په عربۍ باندې به لیکي هغه سړی چې کوم په عربۍ ژبه باندې عبور لري. چې په عربۍ ژبه باندې عبور نه لري نو هغه به دا شی څنګه لیکي؟ هغه ته د کتابت اصول خو معلوم نه دي، هغه د رسم الخط په اصولو باندې پوه نه دی، نو دی نه د قرآن کریم آیت لیکي، دی به د خپلې پوهې مطابق وي غلطي. یو مقصد دی چې دی د پیغمبر علیه السلام حدیث لیکي لیکن په هغې الفاظو خو دی پوه نه دی چې د الفاظو دا ټیک ما لیکلي که غلط مې لیکلي دي. نو دا او بیا چې چاته ورسي یا تا بالکل صحیح لیکلی د کتاب نه دی نقل کړی دی، نو دا خلک چې دا بیا لاړ شي نو د واتسپ دا ټول پکچرز چې وي یا دغه کې څومره تصویرانې دا د هر چا سره محفوظ نه وي. اوس که تا صحیح حدیث لیکلی او بالکل ټیک دی او په کتابونو کې موجود حدیث دی او تا د کتاب حدیث نه د هغې یو پکچر اخیستی دی هغه د خپل ملګري ته ولیږو، نو اوس دغه ملګری تا یقین دی چې دی د احادیث او د قرآن کریم د آیتونو احترام ساتي او دی محفوظ کوي، نو ټیک ده. لیکن بعضې خلک دا د خپل موبایل نه فور ډیلیټ کوي چې آیت راشي نو ډیلیټ کړي یا مقصد د حدیث راشي ډیلیټ کوي. نو دا ډیلیټ کول چې دي دا خو ځان له ګناه دی، دا خو ځان ناروا کار دی. لهذا موږ د دې څه هم نه کوو چې بلا تحقیق دی حدیثونه جوړ او ورلیږلي په مخه باندې د هغې د ټیک او د غلط نه موږ خبر نه یو. پکار دی چې موږ د علماو نه تپوس وکړو، د پوهانو نه تپوس وکړو چې هغه دا حدیث صحیح په کتاب کې شته او که نشته پکې، نو که ټیکي د هغې مضمون لیکل پکار دي. الفاظ مه لیکه چې کوم د هغې مفهوم په ذهن کې راځي هغه ولیکه چې بهی ما د یو حدیث مفهوم ذهن راځي نو هغه به که غلط ستا د خپل ذهن ته به د هغې نسبت وي چې ستا خپل فهم دا و پیغمبر صاحب د هغه نه منسوب کوو. جزاکم الله خیر. بل یو سوال پکې دا پاتې شو چې بهی
موږ دا ویلو چې به د سرسایه او د فطرانه متعلق یو تاسو په کې پرون زموږ پاتې شو که خیالي چې به فطرانه چې موږ ورکو او جی خور خپل خور لا د خپل سرسایه ورکولې شي کني شي ورکولې دا یو سوال پکې زما خیال چې پرون سره نه پاتې شو بالکل پاتې شو بالکل پاتې شو نو دا غي جواب دی چې ګوره فطرانه یعنی سرسایه یا زکات تشوي د دې دوه مصارف یو شان دي چې چاله تور کې دا یو شان حکم دی اوس په دې کې خور خپل رور لا د ضروري د زکات مستحقي نو خپل خور خپل رور زکات ورکولې شي او دغه شاد رور خپل خور له زکات یا د زوم خپل سخر له هم زکات ورکولې شي کسخري غریبي خواخي غریبه ده نو هغه له هم زکات ورکولې شي کله د اوخه بهنوي د خور خاون هغه غریبي او د زکات مستحق وي نو هغه له هم زکات ورکولې شي او د زوم کوم مالدار او سخري غریبي او مسکین وي زکات پېږي نو زوم خپل زکات خپل سخر له هم ورکولې شي خپل خواخي له هم ورکولې شي رور له هم ورکولې شي وريري له هم ورکولې شي خوري له هم ورکولې شي خورزي له هم ورکولې شي خو د زکات خپل خزل نشي ورکولې خزه خپل خاون له زکات ورکولې سړی خپل زکات خپل لور له ورکي خپل زویله به نه ورکي خپل نوسیله به نه ورکي اگر چې دا فقط باندې ولینه دا غو اسی امداد کول په باندې فرض دي د خپل خور د خپل لور او د خپل نوسی علاج معالجه د خپل زکات په پیسو باندې نه کومه بلکې په خپل مال باندې زکات خو د فقراو حق دی او خو د الله حق دی ز بچي زباده زه په خپل بچی باندې خپل پیسې لګوم خو زکات پیسې په نشو لګولې کړه زکات مستحق زنه ما نو زه خپل بچیم زکات بدل کوم لہذا په خپل ګوره په خپل اولاد باندې او په خپل بورو پلار باندې زکات نه کیږي چې سړی خپل زکات خپل پلار لور کوي یا خپل مور لور کوي دا ناجایز دی یا پلار خپل زوی له زکات ورکوي دا هم جایز نه ده لیکن ککراس شي رور خور له زکات ورکول شي خور له زکات ورکول شي زوم خپل خر لور کول شي خر خپل زوم لور کول شي واخله ورکول شي او اخله ورکول شي دا ټول خبره جایز دي بلکې په نوم دا عمر اسکلو چې به دا زکات او سرسایه چې موږ ورکو نو په دې کې چې الله پاک چې کوم د دې مصارف موږ ته خودلې دي نو پاغي کې د ټول اول هغه فقرا دي اول القربا یعنی د څه فقیر چې هغه زما خپل رشتہ دار دي هغه زیات حقدار دي پاغي کې به ګوره ماته د ثوابونه یو خو زما د سرسایه ما ادا کړه داغه ثواب ماته ملوي او بل ما په دې کې صله رحمی وکړه صله رحمی دا چې زما خور دا ماته معلومه ده چې دا غریب ده او هغه ته ضرورت هم شتي نو که زه ول ورنه کوم بل غوړي دا خبره خنه ده کنه نو پکار چې خور لور کوم نو هم زکات ادا شي هم به سرسایه ادا شي او هم به د صله رحمی اجر او ثواب ملي بل پکې سوال شته ها بالکل زما سره سوالونه د خلکو راغلي دي چې بل دا وایي یو کس ته هغه سوال کوي په دوبۍ کې دی او هغه دا وایي چې په دوبۍ کې په جماعتونو کې پابندي ده او مطلب دا د موږ جماعت ته نشو تللی په خپل دیرو کې یوازې ما لکه دا وایي چې یوازې هم د خپل دا سوال لای نو چې زه سو کوم زه جماعت او تراویح سي حساب کتاب وکم حاجی د چې کله جماعت کې په دیره کې د یوازې پاتې کیږي نو بای د مانزه په ټیم دی په خپل دیره کې اذان خویل شي کنه په اذان باندې پويږي د اذانو کې او بیا د خپل موزو کې اگر چې په د پښه د مانزه لپاره بهر ایسو کنه لیکن د اذان ځان لو کې اذان مطلب دا شو چې ګوره دیبا دا کم مونږ چې کوي اگر کې د په ظاهر باندې یوازې دی لیکن د چې اذان وکي نو ګوره د علما لیکي چې باید د سره به فرشتي په دې جماعت کې شریک شي الله اکبر د پسې به فرشتي مونږ کوي د باقاعده د مونږ په ټیم باندې اذان دی وکي په خپل دیره کې د اذان وکي بس په ځکه د خدا ایمان دی کنه ګوره زموږ سره شینزاده صاحب الله پاک په دې خیو غبانې هم فرشتي شي په دې غصب باندې هم فرشتي موجود دي زموږ سره خې طرف ته غس طرف ته مخې ته شاته الله پاک زموږ د حفاظت لپاره فرشتي لګولې دي نو چې دې ګوره کوم ته علما دا کې وسره تر دې غرته خشاک لته دې یا تر دې پټی ته وخوله
زمینداری تللی دی او هلته دی په ده باندې مونځ وخت راشي او نږدې جومات نه وي دی دې په دې خپله پوله باندې ودرېږي هلته دې اذان وکړي او څادر دې خور کړي ځان دې مونځ وکړي ده ته به الله پاک د جماعت د ثواب نه دی الله پاک نه محرومه کوي موږ د دې شي خیال ساتو پکار دی چې په خپله ډیره کې مونځ کوو جومات ته موږ نشو تللی او جومات یا لرې دی یا نشم تللی یا بیمار یم اذان وکړه وروره او په دې خپله ډیره کې که څوک راغی وروره ډېره ښه ده که رانغې به یې ته ودرېږه او خپله مونځ وکړه که نږدې ګاونډ کې بله ډېره نږدې ده ته هغه ملګرو سره رابطه کېدی شي به یې که مونځ کوئ نو زموږ ډیرې ته راشئ یا زه به ستاسو ډیرې ته درشم لیکن که داسې حالت نه وي او زه خالص په یوازې ځای کې پاتې کېږم او نور سره مسلمانان په خوا ګوشه کې نشتي نو زه د اذان وکړم او خپل مونځ به وکړم ما ته به الله پاک د جبې ثواب راکوي په ما پسې به زما د خپلې فرشتې مقتدیانې شي دا بهتره نه ده په ما پسې به یو ګناهګار ودرېږي دا بهتره نه ده ما پسې ته د فرشتو امام شوي دا بهتره نه شوه نو موږ دا شی کوو چې به لکه په خپله ډیره کې د ځان د فرض مونځ هم کوو تراویح مونږ کوو هغه دې په خپله ډیره کې کوو جي او پرېږدو نه دا خو ګوره د بل څه کار هسې مونږ نشي په ډیره کې موږ وزګار پراته یو نو تر څو پورې موږ دا موبایل لټو فیسبوک په ګورو واتساپ په ګورو یو شی بل شی په ګورو دا بهتره نه ده چې موږ په ډیره کې راشو جو آرام به کوو د آرام نه علاوه چې کم ټایم زموږ سره راپاڅېدو او به یې لکه د اودس وکړي سړی 2 رکعته نفل وکړي او دعا وکړي او بیا قرآن کریم تلاوت شروع کړي یا که تلاوت ور نه ورځي نو ذکر دې کړي د الله دا نوم خورڅ کړي لا اله الا الله خور سړی ویلی شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ګوره افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله کته نور د عربی دعاګانې نه درځي جو مو آیا کنه الله پاک په پښتو باندې پوي په پښتو دعا او ذکر د الله پاک لا قبل څه د نه درځي نو دا لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا خو مونږ هر تل راځي و دا ذکر دی کوو مونږ د قرآن کریم تلاوت دی کوو او مونځونه دی کوو نو هر څه خو دنیا د ګټلو لپاره نه کنه دا مقام له خدای د لاک ډاون د مخشي دا و دا د ځان لپاره لکه د خیر حاصلولو ذریعہ پکاره چې مونږ جوړ کړو موږ راوته نشو کار لا نشو ته مزدوري نشو کولای په دې خپل ډیره کې راشم او د خپل لاک ډاون په دې باندې قیمت کوم چې په دې کې د آخرت لپاره تیاری وکم او ځان لپاره د آخرت هغه نیکی زیاتی کوم دا بهتره ده کنه بالکل نو دې ځان له خپل ډیره کې تراویح هم کوي او دې په خپل ډیره کې ځان له فرض منځونه هم کوي او چې کله حالت ټیک شو او د تګ را تګ د مسلې حواله شي د جمعه خو زموږ د الله کور دی موږ ته څوک باندې کور نه شي بیا بوته ان شاء الله العزيز جی بل بل سوال دی چې دا وایي چې زکات پیسې چې کومې دي دا مدرسې له ورکول شي کنه د زکات پیسې چې کومې دي مدرسې له ورکول شو کنه شو ورکول زه ارزو کوم چې زکات متعلق حکم داري چې زکات به ورکه دغه کې تملیک شرط دی ته به د پیسو سوق مالک کې تملیک ضروری دی ته به یو سړی مالک کې اوس مدرسه او جماعت چې دي سیوا نو د مدرسې او جماعت باندې زکات نه کیږي د دې مدرسو د تعاون زمونږ باندې اصل لازم دی زما د محلي جماعت داغي جوړول د په ما باندې اصل لازم دی خو بعضی وخت د سوشي چې به لکه زمونږ هغه مسجد یا زمونږ هغه مدرسې کې مسافر طالبان پکې په جماعتونو کې پاتې کېږي بې وطنه خلک دی د لرې نه راغلي دي د قرآن کریم یا د یا علم حاصلوي په جماعتونو کې زموږ سره پاتې کېږي اوس که دا طالبان مسافر دا په مدرسه کې داخل وي او هغه مدرسې والا د دې طلباو د پاره د تعلیم او د هغې د رهایش او د هغې د علاج معالجې دا ټول سهولتونه ورکوي نو د هغې دپاره د مدرسې سره تعاون په زکات کې جایز دی خبره تاسو پوه شوئ یعنې ډایرکټ د مدرسې کې زکات ته نشي لګولی خو که په هغه مدرسه کې طالبانی نو طالبان له ورکړه یا که دې طالبانو د مدرسې بالغو طالبانو دې د مدرسې یو ذمہوار شخص ته خپل وکیل کړی چې ته زمونږ دپاره د خلکو د زکات وصولولی شي او بیا د شریعت مطابق په دې مدرسه کې ته لګې یا د دې مدرسې د طلباو په ضروریاتو کې ته لګې نو موږ ته اجازت دی نو که داسې طریقه وي نو بیا خو زکات به ادا شي زکات ټیک دی او په دې کې به یو د زکات ورکولو ثواب هم ملو شي او بل د دین د اشاعت او د قرآن کریم د اشاعت هغه اجر به هم ان شاء الله ملو شي
لکه زکات ورکول فرض دي، نو د هغې سره دم فرض دي چې دا زکات به د پوره حساب مطابق ادا کې. بل دا زکات چې چاله ورکول جایز دي نو هغه پسې لټی هم که یو سړی پوره زکات وباسي لیکن په غلط ځای کې ورکړي او په هغې باندې غلط کار وشي نو تا خو په ګناه کې تعاون وکړو. حالانکه موږ ته حکم دا دی وتعاونوا علی البر والتقوى، د نیکۍ او د پرهیزګارۍ او د تقوا په کارونو کې د یو بل سره امداد وکړي. نو که موږ د مدرسو سره تعاون کوو نو دا دغه مدرسې والا ذمهواري ده چې هغه دا خبره تا ته وکړي چې بهی ګوره زه محتمم یم نو په ما باندې ګوره زکات نه کېږي، زه په خپله زکات ورکوم. که ته وایې چې بهی دا ستا سره طلبا دي او دې طلباو له ورکوم نو که ډایرکټ راشي او د مدرسې طالبان له زکات ورکړي دا هم د زکات مستحق دي او بهترین مصرف دی. یا هغه په داسې یو اداره کې ما خیال دی زمونږ بیا رابطه منقطع شوه مولانا صاحب سره، نو زه کوشش کوم چې مونږ رابطه بیا بحال کو. دا انټرنیټ مسله ده چونکې دا پروګرام چې کوم دی ما د دې وجې نه شروع کړی دی چې یاره مونږ په شرعي لحاظ سره په دیني لحاظ سره زمونږ څه مسایل دي واړه واړه او غټ غټ چې هغه ډسکس شي. بعضې نیم خبرې دي چې هغه مونږ اسې هم دا ټایم پاس هم پاس کېږي نو که په ښه طریقه سره پاس شي نو هغه به ډېره زیاته ښه. زموږ یو ورور سوال وکړو چې په خور زکات کېږي که نه، نو په خور بالکل زکات کېږي. دې کې مخکې ستا نه مخکې د راتلو نه مخکې مولانا صاحب دا وویل چې په خور زکات کېږي، په ورور هم زکات کېږي. نو زمونږ کوشش دی چې مولانا صاحب سره بیا رابطه قایم کړو. هغه دغه کوي د بل زمونږ یو ورور دی هغه جان عرفان چې کوم دی هغه هم زمونږ مطلب دا دی دا کړه زما د خور په دا کې خبره کړې ده. الله دې خوشحاله ساتي، الله دې ښاد او آباد لري. ټول ته د مینه ډک ډک سلامونه. کوم چې اوس زموږ ملګري رالو ما ته پته ده په سعودي عرب کې دا ټایم د تراوو نه خلک اوس وزګار شو. نو بل یو خاص کوم که تاسو بل فرض که دا پروګرام تاسو وایي چې یاره مونږ د ورځې کوو 4 بجې یا 4 بجو خواوشاو کې کوو نو هم هغه ټایم ما ته لږ تاسو بیا ووایئ او که دا ټایم ښه دی تاسو کوم ټایم خوښوئ چې یاره تاسو ته هم مستفید کېږئ موږ به ته هم مستفید کېږو. دا 1 غنټه خو به زموږ قیمتي کېږي که نه، د الله او د الله د رسول خبرې کېږي نو پکار ده چې زمونږ روژه ده او په دې ټایم کې مطلب دا دی مونږ ښې خبرې ته ورو. د مولانا صاحب نه ما تپوسونه دا وکړو چې په موبایل باندې تلاوت اورېده نو هغه دا وویل چې دا بالکل جایز دی او مطلب دا دی اورېدی شي. نو زمونږ مولانا صاحب سره مطلب دا دی ښه نشست شو مطلب دا دی هغه بیا راغی موږ ته خپل پروګرام کې بیا هرکلی وایو. مولانا صاحب تاسو خبر جاري وساتئ جی. تاسو میک بند دی مولانا صاحب، تاسو आवाज ماته نه راځي، تاسو आवाज ماته نه راځي. مولانا صاحب आवाज زموږ سره دې ټایم کې څه ټیکنیکلی مسله راغلی ده هغه आवाज نه راځي. تاسو ته بیا وځي بیا ورته راشئ جی. ما خیال دغه مسله به چې تاسو ته بیا وځي بیا ورته راشئ ان شاء الله. اخري دغه به دعا وکړو بیا به مطلب دا دی چې هغه بل پروګرام شروع کوو کوم چې زمونږ دغه درې پروګرام دی نو هغې ته ستاسو انتظاري ان شاء الله هغه به هم کوو. خو ما چې دا ښه کارونه به کوم وشي نو ښه به یې که نه هر سړی به خپله برخه ادا کوي هغه به کوي. ستاسو आवाज تاسو خبرې وکړئ جی. ما خیال دی आवाज نه راځي جی، څه فرق پکې راغی جی आवाज نه راځي. आवाज زموږ سره کټ شو. د مولانا صاحب کوشش کوو چې د आवाज بیا وګورو چې یاره څه مسله کېدی شي. کوشش کوو اخري دوا به کوو. ټایم هسې هم ختم دی زموږ تقریبا 1 غنټه پروګرام ده نو هغې کې موږ دا خبرې ټولې وکړې. هغې کې مولانا صاحب دا ووي چې دغه زکات چې کوم دی مدرسه چې کوم دی نو په مدرسه خو زکات نه کېږي خو په مدرسه کې چې کوم دغه دي طالبان دي په هغو زکات کېږي که غریبانان یې الو. نو بل دا یو ورور ته سوال وکړو چې په موبایل باندې قرآن مجید چې کوم دی ساتلی شي نه او بالکل ساتلی شي او مطلب دا دا جایز دی. مولانا صاحب په یوټیوب باندې تاسو قرآن شریف هم اورېدی شئ دا هم جایز دی. نو مولانا صاحب کوشش کوو چې آخري لمحاتو کې جی اوس आवाज تاسو له ما आवाज راځي اوس आवाज راځي جی. بس ټیک شو جی بالکل आवाज ټیک شو. اوس تاسو आवाज بل شو جی. بس تاسو خپل خبر جاری وساتئ جی. تاسو خپل خبر جاری وساتئ چې څه خبره تاسو وکړئ جی. تاسو आवाज ماته نه راځي شهزاده صاحب.
ها زه کوشش وستاسو ګورې आवाज درځي جی ما وی دوا به وکړو اخري دغه جو دوا به وکړو جی او ټیم اسیم جو تقریبا ختم دی دوا به وغواړو دی ټیک دی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك وتعالى نستغفرك ونتوب اليك الله زمون ټول ګناهونه معاف کړي د ټول امت ګناهونه معاف کړي نارینه او زنانو ګناه معاف کړي الہ العالمین زمون مشران او فاشي دغه کامل مغفرت نصیب کړي او څومره مسلمانان ژوند دي الله پاک موږ ته خپل دین باندې استقامت نصیب کړي الله موږ ټول ته صحت او عافیت راکړي سلامتی راکړي الہ العالمین د هر قسمه بلاګانو او د هر قسمه وباګانو نه ته زموږ په خپل باندې حفاظت وکړي العالمین زموږ دنیا او د آخرت ټول پریشانیاں الله موږ ته چین او د سکون ژوندۍ نصیب کړي صحت او عافیت راته الہ العالمین زموږ سونه مسافر دي په سفر کې دي الله پاک د ټولو حفاظت نصیب کړي د کورونو حفاظت نصیب کړي د جان مال د حفاظت نصیب کړي د عزتونو حفاظت نصیب کړي الله موږ د هر قسم مرض او بیماری نه الله پاک په امان کې الہ العالمین زموږ سره د خیر او د رحم معاملو فرمایي الہ العالمین موږ دنیا او آخرت کې خوشحالي نصیب کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خير الله متل أباد ډیره مننه الله وخصه جی مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدې هغه مونږ له ډېرې خپل مطلب درې بهترینه دوا راته وکړه کنور صحیح او کنه دا دوا چې کوم دی نو اس پتم نه لګي چا دوا قبليږي چا نه قبليږي او دا زمون سره عالم دین مطلب د شیخ الحدیث مولانا صدیق احمد صاحب یو غټ نوم دی اسوات او ډېر غټ عالم دی خدای پاک ته په عمر کې برکت واچي الله دې جمع دې لري چې موږ ته د خپل خبرې کوي نو زما صرف دا دغه د خو دغه پس اسلام پسند سره مروره مطلب دا د الله په دین باندې مخ یقین دی چې مطلب دا ته غواړي درکې بدل د الله نه نو موږ به غواړو زموږ د مشکلات چې سونه دی الله دا حل کی او دا الله ختم کړي کی ځکه چې زمونږ په الحال د بغیر د الله نه بل څه دغه نشته نن ډیر زیات ملګرو په دې پروګرام کې شرکت وکړو ټول زیات مننه کوم ولې چې تاسو بوس وایي چې را مونږ را پسې ډیرو تر پسې موږ جماعت راوړو نو د جماعت یو غنټه ټیم مال راکوي او په دې کې به زما سره تعاون کوي که تاسو لګ راځي او کډیر راځي خو ځا پر ریکارډ باندې دا ولم چې مونږ مخبل غاړه آزاد کړو مخبل حق ادا کړل کوشش کوم چې تاسو ته دنیوي خبر در رسوم چې د آخرت خبره ته هم در رسوم ډیره مننه اجازه بدنوالم اوس په سره بل پروګرام کې بیا انلاین کیږو موږ درې کسان چې کوم دي بیا په پروګرام کې پای کې مختلف شخصیات په مختلف خلک به پای کې بیا خبرې کوي السلام علیکم